ملو شوی کال پس یو بل سره ملو شي ورته غاړه د په خیر وستلې مجه وستلې مشه نه د خدای نه یره درکښتا چې د خدای خبرې کیږي او ټول کړت خط کوي نه د پیغمبر نه حیا درکښتا چې پیغمبر خبرې کیږي او ټول کړت خط کوي کم از کم د خدای او رسول نه خو حیا وکړي جنازې له چراله په اطمینان کېنه چې جنازې ته څومره تاسو دلته انتظار کوئ دومره خدای اجر درکوي خو د خدای رضا ستاسو نیت کې نشته د خدای رضا که ستاسو نیت کې وي تاسو به غلې ناست وئ تاسو به په لکې د دې مقبرې نه یو عبرت وړی تاسو مقصد صرف غم خادي د دې ماله راغلی زه به تاله راځم د خدای خاطر وکړئ د دې مقبرې نه او د دې مړو نه عبرت یوسئ دا خوشنګ لاله په دې مخ د ځمکه موجودو منزله روانو دا دې لاړ دقسې به تاسو هم د خاورو لاندې به شئ یا به څه کوئ مستی مه کوئ د خدای خاطر وکړئ خدای ته رجوع کړئ خدای ته توبه وباسئ دومره په قبرونو راتېرېږئ مړي په اوږو راوړئ عبرت هم حاصل نه کا بس هر یو سړی په منډه دی شاب او جنازه او زر او منډه او ترړ او دا دی هغه دي د خدای نه ویرېږئ د خدای بندګان یې د خدای قهرونه در باندې څونه نازل شو بیا هم د خدای نه یره ستاسو په کې نشته هر یو کور کې د خدای قهر پروت دی داسې بیماران درته پراته دي چې په شفا او په دغه پسې شوکت خانم پسې ګرځوي او علاج یې نشته او په مقدمو پسې پراته او په دشمنو کې سر یې د خدای نه یره وکړئ چې مقبرې ته راشئ مړی چې په اوږه راوړی د خدای نه یره وکړئ چې نن دې ما په اوږه راوړو سبا به زم په پردو اوږو راځم د مقبرې نه عبرت والی د دې مړو نه عبرت والی مستي مه کوئ ګورئ که د خدای قهر راغی او خدای راونوی قسم په خدای که د یو ماشي مقابله تاسو وکړئ د یو ماشي مقابله نشئ کولی مقبرې ته چې راشئ په اطمینان کښېنئ خبرې زه راتلم مولوي صاحب لګیا و دلته یې تقریر کوو تاسو هلته تقله راغلي یې دونه هم یو بل سره بیره ده یو بل حجرو ته لاړ شئ یو بل له چایم پخې کړئ او یو بل سره خبرې اترې مو کړئ مقبرې ته چې راشئ دلته اطمینان سره کښېنئ هر عالم کې لګي او تقریر کوي هغه غوږ کېدی غوږ ورته کېدی هغه غریب لګي او د قرآن شریف تلاوت یې راته کوو او تاسو خبرې کوئ او قرآن شریف کې الله څه وایي وایي چې قرآن لوستل کېږي چپ شئ غوږ کېدی لعلکم ترحمون رحم به در باندې وشي مفتي شفیع صاحب لیکلي دي وایي چې څوک د قرآن تلاوت ته نه چپ کېږي وایي د خدای د رحم په دی به د خدای غضب او قهر نازلېږي نو چې یو انسان ځان ته مسلمان وایي او د خدای د کتاب احترام نه کوي دا مسلمان د کوم ځای نه شو د خدای د کتاب احترام دا دی تقریر کوو د قرآن ایتونه مې مالته واورېدل او تاسو کلته کړو او زه بیان کوم هلته یو ته وایي چپ شه بلبل ته وایي شاته چپ شه بلبل ته وایي چپ شه لږ اطمینان ځان کې پیدا کړئ د خدای بندګان ځان وګڼئ د پیغمبر امتیان ځان وګڼئ د قبر نه عبرت والئ مرګ ومنئ د خدای نیکبختیانو نور څونه عذابونه در باندې راشي زلزلو ووالئ سیلابونو ووالئ بیمارو ووالئ پلارانو نیکونه یې درله راوپرځول په مقدمو یې اخته کړی لیکن د خدای نه یره مونږ کې پیدا نه شوه په خپلو اوږو مړی راوړو دا پرون غریب شهید شوی دی ته شهید وایي صاحب الحد شهید حضور پاک فرمایي چې کوم په اکسیډنټ کې مړ شو دا شهید دی شهید دا نیک سړی و یو جمعې مونځ یې ما پسې نه دی پرېښی هره جمعه به راتل ښه سړی و نیک سړی و خدای وله شهادت ورکړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درود شریف وایه صلی الله علیه وسلم ارواحهم فی جوف الطیر الخضر دا به د شنو الوتکو او د شنو د الوتکو په منځ کې وي په جنت کې لها قنادیل معلقه تحت العرش او د الله د عرش لاندې به د دې جالي وي او تسرح من الجنة حيث شاءت چې کوم ځای خوښي په جنت کې چکرې به لګوي نو مونږ خو دنیا خوښه ده مونږ خو وایو چې دنیا کې د مونږ پلار جم دی وي مونږ هم جم دی وي د مونږ وروڼه هم جم دی وي لیکن د الله د انسان اخرت ته نظري دله خدای اخرت ښه که آخر وله خدای ښه که او د هغه نیکو اعمالو بدل خدای ورکړه زوی حافظ دی حفظ یې په زوی کړی دی نو دا ګوره یو الله پاک د هغې بدل په دنیا کې انسان له ورکوي په آخرت کې هم خدای پاک انسان له ورکوي نو دا زما څو خبرې په ذهن کې واچوئ چې کله مقبرې ته رالی نیک دلته راځئ مړي د عبرت والی د عالم کې دلته هر څوک بیان کوي د هغه خبرې واورئ تقریر یې واورئ ته پلتو خبرو باندې څه زموږ څه خبرې وي یو د یو غیبت او بل د بل غیبت
او بیا سیاسي دور کې یو د یو لیډر ته سکانزل کوه او بل د بل لیډر ته کانزل کوه زموږ خو ایمانونه تباه کړی دی یو د یو لیډر نه بټیارې جوړوه او دې ګلاس کې سمسۍ ورکوه او سر ولا د خر کوه ولا بټیاران د خدای بندګان نه دي چې ته ذلیل په ذلت په نظر ورته ګورې څوک د یو لیډر نه سپی جوړوي څوک د بل د لیډر نه سپی جوړوي دا د خدای بنده رښتیا ووایه دا ښکلی شکل انسان له چا ورکړی دی نو ته د خدای دشمني کې خدای وایي ما ولا د انسان شکل ورکو او ته دې سپی جوړی ته دې بیز جوړی د خدای هغه شکل ختمه لږ مهرباني وکړئ د لیډرانو د وجې نه د خدای دین مه پرېږدئ د لیډرانو د وجې ایمان مه پرېږدئ یو بل پسې دا په فیسبوکونو پراپیګنډې بس د چا به یو طرف ته اعلاني یو به خوښي لیډر د چا به بل خوښي ټول په یو پارټۍ کې نشي کېدی څوک به یو پارټۍ کې وي څوک به بله پارټۍ کې وي خو د لیډرانو د وجې نه یو بل سره دشمني مه کوئ خدای شته که هم پکار شي د دې لیډرانو د وجې یو بل سره غم خادي مه پرېږدئ د دې لیډرانو د وجې نه د یو بل لیډر پسې کنځلې او سپکې مه وایې بس چې کوم دله کار کوي او کوم د خوښ دی بس تا به راته ووایم بس ستا لیډر دی یو کور کې به یو ورور یو پسې وي او بل به بل پسې وي لیکن موږ څه کوو نن په فیسبوک یو پسې د مور او د خور کنځلې دي بل پسې د مور او د خور کنځلې دي ظالمانو مزې هغوی وکړی او غرق تاسو شوی د څه کوې په کوم طرف روان یې په ټیک د پارټي د هر چا خپله ده یا پکې چې کومه پارټي دې خوښوي خو د پارټۍ د وجې په خپل ګاونډ کې په خپله رشته کې دشمني یو بل سره مه جوړوه په جومات کې یو خمانه په ټیلیفون تپوس وکړي یاره جي ما سره ملګري دی یو پارټۍ کې د بل کې مونږ یو بل سره صاحب کې مونځ کولی شو مې ولې وایي هغه په ترس ودرېږي مانه ماشاءالله په ترس ودرېږي د خدای نه یره نشته زما رونو زما در باندې زړه خفه کېږي زما رونه یې زما د کلي یې موږ دله دعاګانې کوو په دورو کې دله کوو په حرمینو کې دله کوو په عرفات کې دله کوو په مزدلفه کې دله کوو هر څوک چې یو دارې پاټی چې یې زړه مې در باندې خفه کېږي نو خدای ته وګورئ مخبرې نه عبرت والی ځان سره خوشرنګ لالا د مرګ نه عبرت والی ځان سره د ده نه عبرت والی چې په بچي یې دا دی حفظ کړی دی داسې تاسو مو کې خو دا سیاسي اختلافات په خپل دی خو دا د جنګ د جګړې د بغض او د دشمنۍ ذریعه مه جوړوئ مینه یو بل سره وکړئ هر پاټۍ کې چې محبت یو بل سره وکړئ یو بل ته ورته غاړه ولې او د انسان شکل ډېر مقدس دی دا په فیسبوکونو مه روانوئ دعا ورته وکړئ الله د آخرت خوشحالي نصیب کړي الله د شهادت مرګ دی ولا ورکړه خدای د دې مرګ فائدې ولا په آخرت کې ولا الله د قبر تیارې پې رڼا کړي الله بچو له وارثانو له صبر ورکړي دا یو ناګهاني شلق پې راغی خدای صبر ولا ورکړي او خدای بچي ثواب قاري صاحب ګور حفظ یې پې کړی دی خدای پاک دې د هغې بدلې ولا اوس په قبر او په آخرت کې او دا دعا وکړئ چې خدای زمونږ د دې ملک حفاظت وکړي د نومي مسلمان خدای حفاظت وکړي او زمونږ په زړونو کې دا یو بل سره دا چې کوم اختلافات روان دي خدای چې وروسته به څه کېږي دا خدای د اختلافات ورورولۍ بدل کړي په مینو دې خدای بدل کړي اخر وخت کې د الله په خولې دا کلمه نصیب کړي صفونه برابر